السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدرمنو محترم اوریدونکو تیر پروګرام کې مونږه د نبی علیه السلام د خپل پوره خاندان سره په شعب ابي طالب کې د محصور کېدو واقعات تفصیل سره ذکر کړي و. کله چې نبی علیه السلام په شعب ابي طالب کې محصور و، مسلمانان ډېر په مشقت او په تکلیف کې و. په دغه زمانه او په دغه دور کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام نه حبشو طرف ته د هجرت کولو اجازت وغوښتو. نبی علیه السلام ورته اجازت ورکړه. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حبشو ته د هجرت لپاره اوتی دی، خو بیا د لارې نه راواپس شوی دی. د دوی دا واقعه امام بخاری رحمت الله علیه په باب هجرت النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه الى المدینه کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په حواله سره تفصیل سره ذکر کړی دا. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله نه په خبره د پوښوي ما نو ما خپل پلار او خپل مور په دین اسلام باندې موندلې دي. یو ورځ به هم باندې داسې نه تیرېدا چې نبی علیه السلام به سبا او بیګا مونږ کرے نه راته، چونکه نبی علیه السلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ډیر خواږه دوستانو. نبی علیه السلام سبا و بیگادی کرے تا. عائشہ بی فرمائی فلم ابتلی المسلمون، په مسلمانانو باندې چې تکلیفونه او مشقتونه ډیر زیات شو نو زما پلار حبشې طرف ته د هجرت کولو لپاره ووته. چې کله بریک الغماد نومي مقام ته ورسېدم نو د قارا قبیلې یو سردار دی ابن الدغنه، دغه سره ملاقات شو. ابن الدغنه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې اين تريد یا ابا بکر، ابو بکر کوم خوا د اراده را چرته روانه؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې اخرجنی قومي، زه خپل قوم د خپل کلی نه وخکلې ما، فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي، زما اراده ده چې زه په ځمکه کې سیر او سیاحت وکم او د خپل رب عبادت وکم. چې کوم حقیقت او هغه ورته بیان نه کړ چې زه حبشو ته د هجرت کول لپاره روانم. ځکه چې ابن الدغنه مشرک و نو د هغه نه خبره پټه کړه، حقیقت یې ورته بیان نه کړ. ابن الدغنه ورته ویلي چې ابو بکر استا پشان خلق لا یخرجو ولا یخرجو، نه هغه د کلی نه اوزي او نه اوښکلی کیږي. ته د کلی نه د اوښکو والا انسان نه، تاکي الله پاک ډیر عظیم صفات اخودي دي. انک تکسب المعدمه وتصل الرحمه وتحمل الكلا وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. دا اوصاف د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیان کړل، او دا هغه اوصاف دي کوم چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام په هغه وخت کې بیان کړو کله چې نبی علیه السلام باندې لومبنی وحی نازل شوله. نبی علیه السلام کور ته تشریف راوړو. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل ما باندې صادر راواچوه. هغه وخت کې خدیجه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه السلام ته تسلی ورکول نو د نبی علیه السلام دا اوصاف بیان کړو. د دې نه دا معلومه شوله چې کم اوصاف د دوانو جهانو په سردار کې هغه اوصاف په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې هم، او دا ځکه چې نبی علیه السلام که پیغمبر دی نه ابو بکر صدیق دی. د صدیقیت او د نبوت په منځ کې بله درجه نشته. کم ځای کې چې د صدیقیت انتها وشي د هغه ځای نه د نبوت ابتدا کیږي. نو ابن الدغنه ورته وویل چې په تا کې ډېره ښکلې ښکلې صفات دي، واپس شه د خپل رب عبادت په خپل کلي کې کوه، زه تاله پناه در کومه. ابو بکر واپس شو، دیم ورسره راغی. ابن الدغنه
د قریشو په ټولو سردارانو باندې وګرځېده او ورته وویلې چې ابوبکر داسې یو انسان دی چې دی به نه د خپل کلي نه وځي او نه به اوښکلی کېږي. د ده په شان خلک هغه د کلي نه د اوښکو لایق نه دي. تاسو داسې یو سړی وباسئ د خپل کلي او د خپل علاقې نه چې هغه فقیرانو او مسکینانو سره مدد کوي، رشته دارانو سره صله رحمي کوي، د غریبانانو او فقیرانو بوج اوچتوي، میلمنو سره میلمستیا کوي. داسې خلک او داسې انسانان خو د کلي نه د اوښکو لایق نه دي. ما دله پناه ورکړه. قریشو د ده دا پناه رد نه کړه، د ده دا پناه قبوله کړله. خو قریشو ابن الدغنه ته وویلې چې مونږه ستا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په حق کې پناه قبلو خو په یو شرط باندې، او هغه شرط دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به کله د الله پاک عبادت نه کوي، ښکاره به عبادت نه کوي. په خپل کور کې دننه به د الله پاک او د خپل رب عبادت کوي، مونځ دې کوي، او چې څومره تلاوت کولی شي تلاوت دې کوي. مونږ ته به تکلیف نه راکوي. ښکاره به تلاوت او ښکاره به مونځونه نه کوي. ولې که دې ښکاره تلاوت کوي او ښکاره مونځونه کوي نو مونږ په خپلو زنانو په خپلو بچو باندې یریږو چېرته هغې لاله په فتنه کې واقع نه کړي. ابن الدغنه دا خبره ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وکړله چې ما تاله پناه درکړله، خو د پناه دپاره شرط دا دی چې ته به عبادت په کور کې دننه کې ښکاره عبادت به نه کې، ښکاره تلاوت به نه کې. ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا شرط قبول کو. فلبث ابوبکر بذلک، ډیر وخت پورې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دې شرط پاسداري وکړله. د الله پاک عبادت به په کور کې کو، ښکاره به تلاوت نه کو، ښکاره به عبادت نه کو. بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنه ړه کې وویلې چې د الله پاک عبادت دا خو د پټولو سیز نه دی، دا د ښکاره کولو سیز دی. زه به تر څو پورې د الله رب العزت عبادت پټ پټ کومه. په خپل کور کې د کور په صحن کې یو مسجد د عبادت ځای جوړ کو او په هغې کې به مونځ کو، د قرآن پاک تلاوت به کو. کله به چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مونځ کو تلاوت به کو نو زنانه د مشرکانو چې څومره زنانه دي او د هغې چې کوم بچي دي هغه به ورته راجمع کېدل او په حیرانتیا سره به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته کتل. ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه ډېر جړا کوونکی انسانو، زړه ډېر زیات نرم و. کان ابوبکر رجلا بکاء، ډېر زیات جړېدونکی انسانو، په خپل ځان باندې په خپل سترګو باندې عقابونو. چې کله به قرآن لوستو نو په سترګو به قابو نشو ساتلی، د سترګو نه به اوښکې روانې وې. کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه به قرآن شروع کو نو د مشرکانو زنانه او ماشومان به ورته راغونډ شو، ډلې ډلې به راغونډ شو او غوږ به ایښودی او په حیرانتیا سره به ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته کتل. د قریشو سردارانو او مشرکانو چې دا ولیدل نو دوی ویرېدل چې هسې نه زمونږ زنانه هغه په فتنه کې واقع کی. ابن الدغنه پسې سوال جواب وکړو. هغه راغی، هغه ته ویلي چې مونږ دله پناه ورکړې وه، خو په دې شرط هم ورکړې وه چې دی به په خپل کور کې دننه پټ د الله پاک عبادت کوي او تلاوت به کوي، ښکاره به نه کوي. اوس د ښکاره عبادت شروع کړی دی، مونږ نه غواړو چې ستا پناه ماته کو. ته درته ووایه چې کور کې دننه پټ عبادت کوه، ښکاره عبادت مه کوه. نو دوه خبرې دي، یا خو دی په کور کې دننه پټ عبادت شروع کی او که دی ښکاره عبادت کوي نو بیا دې ستا د پناه نه وځي، ځکه چې دی ښکاره عبادت کوي نو مونږ په خپلو زنانو او په خپلو هلکانو باندې یریږو چېرته هغه راله په فتنه کې وانچوي. ابن الدغنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویلې چې دوه خبرې دي، یا خو پټ عبادت کوه نو ته زما په پناه کې، او که پټ عبادت نه کې ښکاره عبادت کې نو زه دا نه خوښومه چې خلک دا ووایي چې د ابن الدغنه پناه خلکو ماته کړې ده، بیا ماته خپله پناه واپس راکه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما تا ته خپله پناه واپس کړله، زه تا ته پناه واپس کومه، زه د الله جل شانه په پناه کې راځم
فإني ارد الیک جوارک وارضى بجوار الله. تا ته مې خپله پناه واپس کړله، ما ته ستا د پناه ضرورت نشته، زه خپل ځان د الله رب العزت په پناه کې ورکوم. دا واقعه د نبی علیه السلام او د هغوی د خاندان په شعب ابي طالب کې د محصور کېدو په وخت کې راپېښه شوې ده. نبی علیه السلام چې کله په شعب ابي طالب کې د خپل خاندان سره محصور کېده، نو دا 9 کال د نبوت و. 3 کاله دوی په شعب ابي طالب کې تیر کړل. نو کله چې د شعب ابي طالب نه راوتل، دا 10 کال د نبوت و. دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر دا 50 کالو. نبی علیه السلام او صحابه کرام په دې امید باندې خپلو کورونو ته واپس رالل چې اوس به موږ سره مشرکین د نرمۍ معامله کوي. هغه مصیبتونه، تکلیفونه، اذیتونه، مشقتونه به اوس ختم شي، کوم به چې د مشرکینو موږ ته رسول. په دې امید صحابه کرامو په خپل کورونو کې استوګنه شروع کړله. خو په دغه کال باندې یو 2 واقعات داسې راپېښ شو، یو 2 مصیبتونه او تکلیفونه په مسلمانانو داسې رالل چې د هغې د وجې نه د 10 کال د نبوت ته د عام الحزن نوم ورکړی شو. عام الحزن معنی ده د غم کال. 10 کال د نبوت ته د غم کال ویل کېږي، د حزن کال ویل کېږي. او دا ځکه چې په دې 10 کال د نبوت باندې د نبی علیه السلام تر ابو طالب صاحب وفات شو، او څه وخت پس ورپسې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوله. حضرت ابو طالب صاحب د بنو هاشم سردارو. الله رب العزت ورته ډېر رعب ورکړو. د هغه رعب د وجې نه تر څو پورې چې ابو طالب صاحب حیات و، نو مشرکینو د مکه او نبی علیه السلام ته ډېر تکلیفونه او مشقتونه نشو رسولی. چې ابو طالب صاحب وفات شو، نو مشرکانو ته میدان کولو شو. هغې نور زیات تکلیفونه او مشقتونه نبی علیه السلام ته ورکول شروع کړل. د ابو طالب صاحب وفات په کومه میاشت کې شوی دی؟ کله چې د شعب ابي طالب نه مسلمانان راووتل، نو څه وخت پس ابو طالب صاحب بیمار شو. د بیمارۍ نه وروستو د دې وفات په کومه میاشت کې شوی دی، په دې کې د مورخینو اختلاف دی. بعضې مورخین فرمایي چې د رمضان په میاشت کې وفات شوی دی، بعضې وایي د شوال په میاشت کې، او بعضې وایي د رجب په میاشت کې. بهرحال د شوال میاشت وه، د رمضان میاشت وه، یا د رجب میاشت وه. ابو طالب صاحب بیمار و، څه د پاسه 80 کالو په عمر کې وفات شو. ابو طالب صاحب چې کله وفات کېده، امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې روایت نقل کړی دی چې د وفات په وخت کې نبی علیه السلام د ابو طالب خواته راغی. ابو جهل او عبدالله ابن امیه هم ناست دی. نبی علیه السلام خپل تره ته وفرمایل چې ته صرف یو ځل لا اله الا الله ووایه، دې لپاره چې د الله جل شانه په دربار کې ستا د شفاعت کولو ماته یو حجت او یو دلیل ملو شي. ځکه چې یو کس په حالت د شرک کې د دنیا نه لاړ شي، نو که پیغمبر هم د هغه شفاعت وکړي، الله پاک یې نه معاف کوي. نو ته صرف یو ځل لا اله الا الله ووایه، پټ ووایه، خو چې ما ته د الله جل شانه په دربار کې ستا د سفارش او ستا د شفاعت کولو یو حجت او یو دلیل ملو شي. ابو جهل او عبدالله ابن امیه هم ناستو. هغوی ورته غیرت ورکړه چې ابو طالبه، ته به د خپل پلار نیکه د عبدالمطلب دین پرېږدي او دنیا نه به ځې. د دې غیرت د وجې نه ابو طالب صاحب د لا اله الا الله ویلو نه انکار وکړو، او اخري کلمه چې کوم د هغوی په خوله باندې راله، هغه دا وه چې زه د خپل نیکه د خپل پلار عبدالمطلب په دین باندې یم. دی وویلې او وفات شو. نو ابو طالب صاحب بغیر د ایمان نه دنیا نه لاړه. دا خبره د نبی علیه السلام دپاره ډېره زیاته د غم او د خفګان وه چې هغه شخصیت
چې ټول عمر یې زما حفاظت کړی دی، زما پرورش کړی دی، هغوی د ایمان نصیب نشو، بغیر د ایمان نه په حالت د شرک د دنیا نه لاړه. نبی علیه السلام به فرمایل چې تر څو پورې زه الله جل شانه د ده د مغفرت کولو نه منع کړی نه یم، زه به مسلسل برابر د ده لپاره د الله جل شانه نه بخښنه غواړم. نو نبی علیه السلام به دوی لپاره د الله جل شانه نه بخښنه غوښتله چې الله جل شانه آیات نازل که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. د پیغمبر دپاره او د مؤمنانو دپاره دا مناسب نه دي چې دوی د مشرکینو دپاره د الله جل شانه نه بخښنه وغواړي اگر که رشته دار یې ولې نه وي. نبی علیه السلام خفه دی. الله جل شانه آیات نازل که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای پیغمبره ستا چې چاته خوښي هغه ته هدایت نه کیږي، چاته چې الله جل شانه وغواړي هغه ته به هدایت کیږي. هدایت د الله رب العزت په لاس کې دی. چاته چې هغه غواړي هغه به ایمان راوړي، او د چا په حق کې چې الله جل شانه د ایمان راوړلو فیصله نه کړي هغه ایمان نشي راوړي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله رسوله ستاسو تره اخو ستاسو ډېر زیات حفاظت کړی دی، ستاسو په کار راغلی دی، ستاسو مددګارو، آیا دا ستاسو مدد او ستاسو حفاظت او پرورش دا به هغه ته څه فایده ورکوي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې اوس هغه په اور کې دی، خو اور د هغه د ګیټو پورې دی، که مې شفاعت نو کړی نو د جهنم په ویښ کې به او بعضو روایاتو کې راځي چې هغه په جهنم کې وي، جهنم به د ګیټو پورې وي، خو د ډېر زیات تودوالي او د حرارت د وجې نه به په کوپړۍ کې مازغه خوټ کېږي. یو ځل نبی علیه السلام په لاره روانو، چا ورته په سر مبارک باندې ګندګي ور واچوله، د سر ویښته او د ګیرې ویښتې خراب شو، ګنده شو، کپړې مبارکې هم ګنده شولې. نبی علیه السلام کور ته تشریف راوړو. د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور محترمې فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام په ګیره او په سر مبارک باندې اوبه اچولې او جړلې. نبی علیه السلام ورته وفرمیل بچې جاړه مه، الله رب العزت به ستا د پلار حفاظت کوي. او بیا ورته وفرمیل چې تر څو پورې ابو طالب جم دی نو د قریشو دومره طاقت نه کېده چې ماته داسې تکلیف راکړي. ابو طالب صاحب وفات شو. د ابو طالب صاحب د وفات نه 3 ورځې وروستو 5 ورځې وروستو یا د یو قول مطابق 2 میاشتې پس حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هم وفات شوله. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام هغه بیبي محترمه ده د چا سره چې د نبی علیه السلام ډیره زیاته مینه وه. د هغوی د وفات نه وروسته هم نبی علیه السلام هغوی یادول. د نبی علیه السلام په هر مشقت او مصیبت کې مرسته کړې ده. کله به چې نبی علیه السلام باندې تکلیف راغی، مشقت راغی، او نبی علیه السلام به کور ته تشریف راوړو، نو دی خدیجه رضی الله تعالی عنها به ورته تسلی ورکوله، او د نبی علیه السلام زړه به په دغه تسلی باندې مطمئن شو. خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده چې په ټول کائنات کې په نبی علیه السلام باندې اول ایمان راوړی دی، او په ابتدا کې نبی علیه السلام ته تسلی ورکړې ده. خدیجه رضی الله تعالی عنها د 15 کالو په عمر کې وفات شوله. د حضرت ابو طالب صاحب او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات د نبی علیه السلام لپاره ناقابل برداشت و، ځکه دا دوه هغه شخصیاتو چې د چا په وجه باندې د نبی علیه السلام زړه جوړو، چا به چې نبی علیه السلام ته ډاډګیرنه ورکوله، چا به چې نبی علیه السلام ته تسلی ورکوله. د دې دواړو د دې وفات د وجه نه د 10 کال د نبوت ته عام الحزن ویل کېږي. ابو طالب صاحب به د کفارو لاس نیوه، د مشرکانو لاس به نیوه، د هغې لاس نیونکي اوس څوک نو،
او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به نبی علیه السلام له تسلی ورکوله، اوس څوک تسلی ورکوونکی پاتې نشو. نبی علیه السلام چې کله په شعب ابي طالب کې او نو د بار نه به چې څوک رالل د حج په موقع باندې مکې مکرمې ته، نو نبی علیه السلام به هغوی ته دعوت او تبلیغ کو، د الله جل شانه پیغام به رسو، خو هغې د ظاهر په اعتبار سره څه فایده ونه کړله چې ایمان نه ونړه. اوس د خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات نه وروستو او د ابو طالب سے د وفات نه وروستو نبی علیه السلام غمجن هم دی او د مکې د مشرکانو له طرف نه تکلیفونه، مشقتونه، طعنې او نفرتونه ډیر زیات شو. چې کله نبی علیه السلام وکتل چې مکې والا نورم دشمنی زیاته کړه، ایمان نه وروړي، نفرت یې زیات که، نو نبی علیه السلام په دغه 10 کال د نبوت باندې طائف ته د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې د سفر کولو اراده وفرمایله. طائف دا د مکې مکرمې نه تقریبا 140 کیلومتره لرې دی. په دې طائف کې د ثقیف قبیله په دغه وخت کې اوسېده چې هغوی به د لات عبادت کو. د لات په نامه باندې هلته یو عبادت خانه جوړه کړې وه او په طائف کې به ټولو خلکو د لات بوت عبادت کو. نو گویا په طائف کې بت پرست خلک اوسېدل. په 10 کال د نبوت باندې د یو قول مطابق د شوال په میاشت کې نبی علیه السلام طائف ته د سفر کولو اراده وفرمایله، ځکه د خدیجې رضی الله تعالی عنها وفات چې دی نو هغه په رمضان کې شوی د یو قول مطابق. نو رمضان کې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوله، د هغې نه بیا میاشت پس په شوال کې نبی علیه السلام طائف ته د سفر کولو اراده وفرمایله د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې. طائف ته چې نبی علیه السلام ته نو ځان سره زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه هم واخسته. کله چې نبی علیه السلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ځان سره واخسته، پیدل طائف طرف ته روان شو. په لاره کې یو قبیله راځي د بنو بکر قبیله، هغوی سره خبره اترې وکړه، دعوت یې ورکړه، خو هغوی دعوت قبول نه کړه. بیا یو قوم دی قحطان، د هغوی خواته نبی علیه السلام لاړه، هغوی سره خبرې اترې وکړې، هغې هم څه فایده ونه کړه ظاهر په اعتبار سره. نبی علیه السلام طائف ته داخلېدو او طائف ته د تلو اراده وفرمایله. په طائف کې ثقیف قبیله اوسېده. د ثقیف قبیلې 3 سردارانو، یو عبدیالیل، یو مسعود او بل حبیب. دا 3 واړه وروڼه وو. نبی علیه السلام دوی سره خبره وکړله په دې نیت باندې که دوی ایمان وروړو نو الله جل شانه به د دوی په واسطې قوم ته هم ایمان نصیب کړي. نبی علیه السلام دوی ته د اسلام دعوت ورکړه. په کار خو دا وه چې دوی د نبی علیه السلام دعوت قبول کړی وي، یا کم از کم د عربو د دستور مطابق د میلمه قدر یې کړی وي، احترام یې کړی وي. دوی نه دعوت قبول کو نه د قدر او د احترام مظاهره وکړله. نبی علیه السلام ته ډېر سخت جواب ورکړ او سخت کلمات استعمال کړل. یو پکې ویلي چې الله جل شانه ایله ته پیغمبر را لېږلی، بل ورته ویلي چې ستا نه علاوه الله ته بل پیغمبر ملو نه شو چې هغه را لېږلی، او بل کس پکې ویلي چې د الله په ذات مې قسمي تا سره زه خبرې نه کومه، که ته حقیقتا د الله رسولي او حقیقتا الله پاک رسول را لېږلی، نو ستا د کلام نه او ستا د خبرې نه انکار کول دا ډېر زیاته د خطرې خبره ده. او که ته د الله پاک رسول نه، نو بیا ته د خبرو کولو لایق نه چې تا سره څوک خبرې وکړي. نبی علیه السلام د دوی د ایمان نه امیده شو. دوی ته وویلې چې تاسو دا خبرو هم دلته وساتئ،
زه به په طایف کې نورو خلکو سره خبرو وکم که چا ایمان راوړو. نبی علیه السلام په طایف کې وګرځېده او خلکو ته د الله دعوت ورکړه، د اسلام دعوت ورکړه، خو هغه بدقسمتو کې چا هم ایمان راونه. او بیا د طایف دغه خلکو صرف په ایمان نه راوړلو باندې اکتفا ونه کړله، بلکې نبی علیه السلام ته د سخت تکلیف ورکولو اراده وکړله. دا خیال یې مونه کړ چې دا یو مېلمه دی، د مکې مکرمې نه راغلی دی. عربو کې د مېلمستیا او د مېلمه ډېر زیات تعظیم کېده، پکار چې د مېلمستیا خیال یې ساتلی وي. دغه بدقسمته خلکو نبی علیه السلام پسې بدماشان او الکان کړل. هغوی نبی علیه السلام په کاڼو باندې ایشته. نبی علیه السلام مخکې روان دی، دا الکان ورپسې شاته روان دي. نبی علیه السلام په کاڼو باندې اولی، خپې مبارکې د کاڼو د وجې نه زخمی شولې. نبی علیه السلام به ستړی شو، زخمونه به زیات شو، کې به ناستو. دی به رالل، نبی علیه السلام به د لاسونو مبارکو نه ونیوه، پا به یې سو، او چې نبی علیه السلام به روان شو نو بیا به یې د دواړو جهانو سردار په کاڼو باندې په ایشتلو شروع وکړله. د دواړو جهانو سردار په کاڼو باندې دومره زخمی شو چې کم پیزار مبارکو هغه د وینو نه ډک شو. زید ابن حارثه د نبی علیه السلام سره په دې سفر کې دی. کم کاڼي به چې نبی علیه السلام طرف ته راتلل، زید ابن حارثه په خپل بدن باندې اخستل او کوشش به دا کو چې په کاڼو دې زه ولګمه، خو چې د دواړو جهانو سردار ته کاڼي ونه رسیږي. په دغه بچکولو کې څنګه چې نبی علیه السلام زخمی شو، نو دغه رنګې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سر مبارک هم زخمی شو او وینه ترې روانه شوله. نبی علیه السلام روان دی، الکان ورپسې دي په کاڼو باندې اولی. د طایف نه بهر روان دی. د واپسې په حالت کې نبی علیه السلام د عتبه او د شیبه یو باغو الته پناه واخستله. عتبه ابن ربیعه او شیبه ابن ربیعه دا دواړه کلک مشرکان او کلک کافرانو. د دوی باغ ته نبی علیه السلام داخل شو. هلته د یو اونې د سوري لاندې سا واخستله. نبی علیه السلام کېناسته او الله جل شانه ته لاسونه اوچت کړل، فریاد یې وکړو، دعا یې وکړله، د خپل کمزورۍ فریاد یې وکړو، د دې بدقسمته کافرانو د ظلم او د ستم فریاد یې وکړو. یو طرف ته پیغمبر دی او بل طرف ته هغه انسان دی چې په هغه باندې ظلم شوی دی. دا فریاد به الله پاک ولې نه قبلی؟ الله پاک خو د یو عام انسان فریاد هم قبلی، اوري چې هغه سره ظلم شوی وي. دا خو د دواړو جهانو سردار دی. نبی علیه السلام دعا وکړله. عتبه او شیبه نبی علیه السلام ته ګوري. دوی اگر چې کلک کافران دي، خو د نبی علیه السلام سره د وینې رشته وه، قرابت یې ورسره، زړونه یې نرم شو. الله جل شانه د دوی زړونه نرم کړل. د دوی یو غلام و عاداس نوم یې هغې راوغوښتو. په یو لوښي کې ورته انګور ورکړل او ورته وویل چې دا د محمد علیه السلام له یوسه، او ورته وویل چې د دې نه خامخا لږ غوندې انګور وخوره. عاداس هغه لوښي د نبی علیه السلام خوا ته کېښودو. نبی علیه السلام بسم الله وویله او انګور خوړل یې شروع کړل. د عاداس چې دا بسم الله واورېده، نو نبی علیه السلام ته وویل چې د الله په ذات مې قسمي، په دې ښار کې خو داسې یو کس نشته چې هغه ته دا بسم الله معلوم وي او دا بسم الله وي. بسم الله ویونکي خو په دې ښار کې ما څوک نه دي لیدلی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ته د کوم ځای اوسېدونکی او ستا دین څه دی؟ عاداس ورته وویل چې زه د نینوا اوسېدونکی یم او زه د مذهب په اعتبار سره عیسائی یم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې د هغه نینوا کوم ځای کې چې د الله جل شانه نیک بنده یونس بن متی اوسېده. عاداس ورته وویلې چې
تاسو یونس څنګه پیژنئ؟ د یونس علم تاسو ته څنګه دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل هغه زما رور پیغمبر دی او زه هم پیغمبر یم. عداس د نبی علیه السلام تندې، لاسونه او خپې مبارک ښکل کړل او ویې فرمایل چې اشهد انک عبد الله ورسوله، زه ګواهي ورکوم چې ته د الله بندې او د الله پاک رسول یې. الله رب العزت عداس ته ایمان نصیب کو، د ایمان په دولت باندې سرفراز شو د نبی علیه السلام په برکت باندې. دا منظر عتبه او شیبه لیده چې کله د عداس د نبی علیه السلام د خوا نه راپاڅېده، د عتبه او د شیبه خوا ته راغی، نو د عتبه او د شیبه د عداس ته ووی چې تاسو د محمد علیه السلام د لاس او خپې ولې ښکلول؟ چېرته دا کس تاسو د خپل دین نه وانړئ؟ ګورئ ستاسو دین چې عیسایت دی هغه د دین نه بهتر دی، د ده د دین نه ستا دین بهتر دی، هسې نه چې دوکه دې کي او د خپل دین نه دې واړئ. خو الله جل شانه د ده په سینه کې او د ده په زړه کې د ایمان رڼا داخله کړې وه او دی د ایمان په دولت باندې سرفراز شو. بعضې مورخینو حضراتو لیکلي دي چې کله جنگ احد دپاره د قریشو قافله روانه وه، نو دا عتبه او شیبه پکې هم روان شو. عداس د عتبه او شیبه ته ډېر زیات منت وکړو چې د نبی علیه السلام د مقابلې دپاره مزه، د الله په ذات مې قسمي د الله جل شانه رسول دی، ته خپل قتل طرف ته روانې. خو هغوی خبره ونه منله، روان شو. عداس ناست دی او جاړي. عاص بن شیبه راغی، تپوس یې ته وکړو چې لږه ولې جاړې؟ هغه ورته وویل چې زما دا دواړه سرداران دا خپل مقتل طرف ته روان دي، د دوی د وجې نه جاړمه. دوی په دې وخت کې د الله پاک د رسول د مقابلې دپاره روان دي. عاص بن شیبه ورته وویل چې آیا واقع هغه محمد د الله رسول دی؟ عداس ورته وویل د الله په ذات مې قسمي الله جل شانه ټولې دنیا طرف ته عمده پیغمبر را لېږلی دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یو روایت دی، فرمایي چې ما یو ځل نبی علیه السلام ته وویلې چې د الله رسوله آیا د احد نه هم زیاته سخته ورځ په تاسو تېره شوې ده؟ د احد ورځ هغه ورځ ده په کومه ورځ چې اویا صحابه کرام شهیدان شو، د نبی علیه السلام غاښ مبارک شهید شو، مخ مبارک یې زخمی شو، صحابه کرام زخمیان دي. دا ورځ د دوانو جهانو سردار دپاره ډېره زیاته سخته ورځ وه. نو عایشې بیبي نه تپوس وکړو چې حضرت د دې احد د ورځې نه هم زیاته سخته ورځ په تاسو ته تېره شوې ده؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ستا د قوم چې ما ته څومره تکلیفونه را رسول اخوې را رسولي دي، خو په ما باندې د ټول نه سخته ورځ هغه ورځ وه په کومه ورځ باندې چې ما د عبدیالیل په بچو باندې ځان پیش که، هغوی زما د خبرې منلو نه انکار وکړو. زه د هغې نه ډېر زیات غمجن او پریشانه را واپس شومه چې کله قرن الثعالب مقام ته راورسېدم، لږه ګزاره مې وشوله چې سر مې اوچت که څه ګورم چې یو اوریځ زما د سر د پاسه سورې کړی دی، او بیا په هغه اوریځ کې حضرت جبرائیل علیه السلام موجود دی. جبرائیل علیه السلام ما ته آواز راکړه چې ستا قوم چې تا ته کوم جواب درکه هغه جواب الله جل شانه واورېده. الله جل شانه په دې وخت کې ستا خوا ته د فرشتو د غرونو فرشته را لېږلې ده. یو فرشته ده چې الله پاک په دې غرونو باندې مقرر کړې ده، په غرونو کې چې هغه څنګه تصرف کول غواړي الله جل شانه اجازت ورکړی دی. دا فرشته الله جل شانه ستا خوا ته را لېږلې ده، ته چې دې فرشتې ته څه حکم کې هغه به ستا حکم مني. هغه فرشته د نبی علیه السلام خوا ته راله، نبی علیه السلام ته آواز ورکړ، سلام یې واچو چې السلام علیک یا رسول الله، او بیا ورته وفرمایل چې ای محمد علیه السلام زه الله پاک ستا خوا ته رالیږلی یم، زه الله پاک په دې غرونو باندې مقرر کړی یم، زه چې څنګه تصرف کول غواړم په دې کې کولی شم، تاسو چې ما ته څنګه حکم راکوئ زه به هغسې کوم،
که تاسو ماته حکم راکړه نو دا 2 غرونه په خپل مابین کې یو ځای کم او دی به په منځ کې چقنی کما. تاسو ماته صرف اجازت راکئ. نبی علیه السلام ته فرمایل چې نه، زه د الله پاک نه امید ساتم که دوی ایمان نه وروړي الله پاک به د دوی په نسل کې د دوی په اولاد کې داسې خلک پیدا کی چې هغوی به د یو الله عبادت کوونکي وي او د الله پاک سره به شریک نه جوړي. دا د نبی علیه السلام د رحمت اعلی مظاهره ده. نبی علیه السلام رحمت للعالمین دی. داسې یو پیغمبر چې هغه ته د الله جل شانه له طرف نه اختیار ورکړی شوی دی او په داسې حالت کې اختیار ورکړی شوی دی چې خپل قوم په کاڼو ایشتی دی، خپل قوم زخمی کړی دی، د بدن مبارک نه وینه روانه ده، پیزار مبارک د وینو نه لت پت دی. په داسې حالت کې د الله جل شانه له طرف نه ورته اختیار ملاویږي، خو رحمت للعالمین ذات د قوم عذاب نه اختیاري، د قوم په حق کې عذاب نه قبلی او نه خوښي، بلکې په دې امید باندې فرشته واپس کړله که دوی ایمان نه وروړي د دوی په نسل کې د دوی په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې هغوی په الله جل شانه باندې ایمان وروړي. او داسې وشوله. الله جل شانه د دغه طائف د دغه خلکو په نسل کې بیا لوی لوی خلک پیدا کړي دي. او د سوچ خبره ده د نبی علیه السلام په دغه وخت کې څه حالت او څه کیفیت و. د بدن نه چې وینه وځي نو یو په یو تیز آله باندې د چاړې په ذریعې سره چاړه چې څنګه بدن سره ولګي د بدن نه وینه روانه شي، او د کاڼي په ذریعې سره د بدن نه په اسانه وینه نه ځي، ځکه په کاڼه چې ته یو اندام اولی نه هغه اول تک شین شي بیا اوچوي او بیا ترې وینه روانه شي. نو دې بدقسمت خلکو به نبی علیه السلام ته څومره اذیت او څومره تکلیف ورکړی وي، خو نبی علیه السلام رحمت للعالمین دی، د دوی په حق کې د عذاب فیصله ونه کړله ده. نبی علیه السلام چې کله د طائف نه واپسی وشوله او په واپسی کې په نخله نومي مقام کې نبی علیه السلام قیام کو. نبی علیه السلام د شپې په مانځه ولاړ دی او د قرآن پاک تلاوت کوي. 7 پیریان په دغه ځای باندې ودرېدل. د نبی علیه السلام قرآن پاک ته یې غوږ کېښوده. نبی علیه السلام ته علم نشته چې پیریان زما قرآن پاک اوري. دی 7 پیریانو د نبی علیه السلام قرآن واورېده او لاړل، بیا خپل قوم ته خبر ورکړی دی. الله جل شانه آیاتونه نازل کړل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. دا قوم دا پیریان بیا خپل قوم ته تللی دي. قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. قرآن مجید کې واقعه تفصیل سره ذکر شوی ده. نبی علیه السلام چې کله د طائف نه د واپسی په صورت کې مکې مکرمې ته نږدې راغی نو زید ابن حارثه ته وفرمایل چې کله مکې مکرمې ته نږدې شو نو زید ابن حارثه نبی علیه السلام ته عرض وکړو چې اې د الله رسوله مکې ته به اوس مونږ څنګه داخلیږو؟ مونږ خو د مکې خلکو د دې مکې نه اوښکي، اوس کو مکې مکرمې ته داخل شو دی به ډېر زیات تکلیفونه راکړي، ډېر زیات اذیتونه به راکړي. نبی علیه السلام ته وفرمایل چې زیده الله جل شانه به د دې مشقت نه د خلاصۍ یو لاره راوباسي، خفه کېږه مه. الله جل شانه زمونږ مددګار دی. الله پاک خپل پیغمبر هر ځای کې غالب ساتي. نبی علیه السلام چې کله حرا نومي مقام ته ورسېده نو اخنس ابن شریق پسې سوال جواب وکړو چې ماله پناه راکه. هغه ورته ویل زه د قریشو حلیف یم، زه پناه نشم درکولی. بیا سهیل ابن عمر ته سوال جواب وکړو چې ماله پناه راکه. هغه هم د پناه ورکول نه انکار وکړو. نبی علیه السلام بیا معتم ابن عدی ته سوال جواب وکړو
چې زه مکې مکرمې ته داخلیږم د مکې خلک به ما ته ډېر زیات مشقتونه او تکلیفونه راکوي ته ما ته پناه راکړه. نو په عربو کې دستور دا و چې چا به چاته پناه ورکړه د هغه د پناه لحاظ او خیال به ساتل کېده. معتم د نبی علیه السلام دا پیغام او دا خبره قبوله کړله. نبی علیه السلام ته پناه ورکړله او چې کله مکې مکرمې ته نبی علیه السلام داخلو نو خپلو بچو ته وویلې چې تورې راوباسئ او د حرم په دروازه باندې ودرېږئ. مطعم اعلان وکړو چې ما محمد علیه السلام ته پناه ورکړې ده، دته به څوک لاس نه وړي. معتم نبی علیه السلام ته پناه ورکړله او د دوی د پناه د وجې نه نبی علیه السلام حرم شریف ته مکې مکرمې ته داخل شو او الله پاک دا مشرکینو د تکلیف او د مشقت نه محفوظ وساته. دا د نبی علیه السلام طائف ته د سفر تفصیلی واقعه وه. د دې نه وروستو بیا یو مشهوره واقعه، یو اهمه واقعه چې هغه د نبی علیه السلام معراج ته تشریف وړل دي هغه راپېښه شوې ده. انشاءالله العزیز راتلونکي پروګرام کې به د نبی علیه السلام معراج ته د تلو واقعه تفصیل سره بیانو. دې ځای کې زموږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. خپل ورور کفیل احمد حقانی ته ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.